اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقيم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. دا سوره عنکبوت دی، فارا یوستمه ده، آیات دی 45 دی، د یوستمی پاره اول آیات دی. نن پدی کی دا بیان کئی چې دغه لمونځ چې موږ کوو آیا دا ولې موږ د کفر، د شرک، د بدعاتو او د منافقت، د غلا او د زنا، د بې واده کولو ولې مې نه راګرځي؟ آیا چې سړی 5 ټیمه بلکې 6 ټیمه داسې خلک ستاسې په تهجد هم راکښېني چې د هغه رب کائنات سره دی وعده کوي او بیا دغه انسانانو ته، بیا خاص کر مسلمانانو ته 5 ټیمه اعلان کیږي. اعلان چې دی هغه اذان دی. په اذان کې دا ورته وایي اذان هغه دی کیږي، خو زموږ خلک په اذان باندې نه پوهېږي چې اذان ورته ته ویل کیږي. خو بدبختي دا ده چې موږ کوم شی هورو په هغه پوهېږو نه. 6 ټیمه اودس کوو، په اودس باندې نه پوهېږو. خو وجه دا ده چې موږ دا زموږ اودس هغه موږ ته امر کوي د توحید، لیکن موږ ته هغه د امر چې د توحید دی د هغه بجای زموږ تر خوله شرک وځي، کفر وځي، منافقت وځي. وجه دا ده چې په اودس باندې موږ ته پوه نه یو. نو دلته نن وایي چې اتلو بیان که ای او نبي علیه السلام ما هغه څه اوحیه چې وحی کیږي الیک و تا ته من الکتاب، د کتاب نه. په کتاب کې دا راغلی دي واقیم الصلات چې قایمه کا ودروه، پابندي وکړه د لمانځه. ان الصلات بېشکه دغه لمونځ دی تنها تاسو را ګرځوي عن الفحشاء، د بېحیایي څخه والمنکرې، د بدو کارو څخه. اوس موږ سوچ کوو آیا دا لمونځ موږ د بېحیایي څخه را ګرځولی یو؟ آیا دغه لمونځ موږ د بدو کارو سره را ګرځولی یو؟ خو نه یې را ګرځولی. هلته دا په خوله باندې یعنې موږ چې اودس کوو، د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی وایي کم څوک چې اودس وکړي د ده تر سترګې چې هغه کم د اوبو څاڅکي رایله کېږي، د ده د سترګو ګناهونو، د ده د خولې ګناهونه، یعنې دا د ده ټوله د بدن ګناهونه ختم شو. ولې ختم شو؟ چې ده د رب سره وعده وکړه چې یا ربه د خپلې کور والا څخه علاوه نورې پر ما حرامې دي. یا ربه زه بیا داسې عزت کوم د دا خپلې مسلمانې خور، د مسلمانې چې زما امسایده بیا ګورم لکه خپل عزت. نو چې تا دا وعده پر ځای کړه، ته وایه یا ربه زه به حلال خورم، حرام به نه خورم. ته وایه یا ربه زه به ستا په کتاب عمل کوم او د غیر الله په خبرو به عمل نه کوم. یا ربه کوم چې تا دین راستولی دي په هغه به زه عمل کوم، بل دین نسته. که چیرې زه ځان ته بل دین خوښ کړم، یا شیعه سم، یا سني سم، یا دیوبندي سم، یا بریلي سم، یا تبلیغي سم، نو بیا ته مسلمان نه یې. ولې تا د الله سره چې کومه وعده کړې هغه وعده تا ماته کړه. حدیث کې راځي لا دین لمن لا حد له،
د هغه چا دین ته اعتبار نشته چې هغه وعده نه پرځای کوي. وعده څه ده؟ اول وار وعده دا ده چې لا اله الا الله، چې تا د الله سره دا وعده وکړه چې یا ربه ستا نه ما سوا بل حاجت روا، بل مشکل کشا، بل د حلالو د حرامو، بل د انبیاء او راستولو والا، بل پر عمل باندې د ثواب ورکولو والا، د عذاب ورکولو والا بل څوک نشته بې له تا. نو ستا دا وعده وکړه ته پاک شولې. نو اوس زموږ چې دا لمونځ پر موږ لعنت وایي، وجه دا ده چې دلته موږ ووایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، برته زموږ تر خوله وځي موږ یا علی مدد، یا رسول الله مدد، یا دارونکه، یا خزرنکه. نو دا لمونځ پر تا باندې لعنت وایي. په دې وایي چې ته په لمانځه نه یې پوه. هلته ته وایي اهدنا الصراط المستقیم، یا رب ما پر سم الله روان کې، یا رب ما پر دین اسلام روان کې. رب درته وایي چې دین اسلام غواړې، زما دین غواړې، ما خوشحاله کوې، ته د ارامو څه ځان ګورې، ته پر حق باندې ځان غواړې چې روان شي. نو څه وکړه؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. الله دغه کتاب واخه، دا قرآن زده که، په دې کې شک و شبه نشته، دا تا الله له رسي. هغه اعمال درشي چې کوم الله په خوشحاله کېږي، هغه اعمال درشي چې الله په ناراضه کېږي. نو دلته ته بسم الله وایې. بسم الله دا برا چې دا استعانت دی، مدد غوښتل دي، او ته برته هغه بسم الله دې پرېښوله، بل څوک راننګوي. دلته د الله دین دې پرېښو، ته حنفي شوې، ته شافعي شوې، ته مالکي شولې، ته دیوبندي شولې، تا نور او دینونه اختیار کړل. هغه سړی دا نه خوښوي چې د ده معاینه د دې پر خوله باندې د یو بل چا نوم یادېږي. نو دلته د الله څنګه رایانې ستا پر دغه خوله باندې د غیر الله اواز راننګول، دروژونه ورکول، نو دا الله نه خوښي. الله انما المشرکون نجس، الله دغه مشرکان او نجس دي، پلیت دي، نه دي پکار چې دوی ماجتونه آباد کړي، مسجد آبادول، جوړول، لمونځ کې کول، دا د مسلمان کار دی، د مؤمن کار دی. چې کوم سړی دا کوي، د غیر الله عبادت کوي، د الله پر کتاب باندې نور کتابونه لکه بخاری و مسلم و هدایه و اصول کافی، هغه نه کوي چې هغه د الله پر کتاب پیش کړي چې کومې خبرې د الله د قرآن په تایید کې دي، باید چې هغه موږ ومنو. کوم چې د الله د قرآن بېعزتي ده کې، د انبیاو بېعزتي ده، د صحابو بېعزتي ده، او د نبي او د بیبیانو بېعزتي ده، باید چې دا موږ پر خوله باندې کراوله هم د دې دپاره به وایو چې دا خلکو چې وروره دا د الله د قرآن، دا د صحابو توین دی پکې، په دې کې بېعزتي ده. دا چې ته دا خبرې کوې، دا هغه خلکو لیکلي دي چې د اسلام او دشمنان دي. نو ته به دا نه کوې چې ته څه کوې، د الله د دې قرآن په مقابل کې هدایه دې غوره کړه، د الله د دې قرآن په مقابل کې اصول کافي دې خوښه کړه، د الله د دې قرآن په مقابل کې عقاید علما او دیوبند دې خوښ کړه. نو دا کفر دی. باید چې موږ په دې ځان پوه کړو، د الله قرآن ته ووایو. نو دلته وایي ان الصلاة تنهی، بېشکه دا لمونځ ستا رامنع کوي د بیایي څخه. دا بیایي ده چې ته د الله په دین کې بل چاته حصه ورکوې، دا بیایي ده، دا منکر دی چې د الله دې پرېښي دي نور اولیاء راننګوي، انبیا راننګوي. دا د الله د دین بېعزتي ده. الله وایي دا نبي خو الله نه دی، وما محمد الا رسول، محمد خو نه دی الله چې دی به همیشه وي. که دی مړ شوي آیا ته به دین پرېږدي؟ او پر نبي مرګ راځي، پر شهیدانو مرګ راغلی، بیا دا رو بدن را او نه راځي، په قیامت به راځي. چې څوک دا عقیده لري دا د الله د قرآن خلاف عقیده ده، چې برته رو راځي او دلته راکښېني.